अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक आततक आयातुना फ़नसीतहा कज़ालिकल यौम तुन्सा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिमा मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो मुसलमान रुणो, दुनिया के हर यो इंसान दा अख़्पल ज़ान त ख़ुशई कि मां दुनिया ख़िस्ताशी दुनिया की मां बंदी ख़ुदा ज़िंदगी तीरशी पाक ज़िंदगी तीरशी तो अमन ज़िंदगी में तीरशी और आखिरत में खिस्ताशी। काफिर गैर मुस्लिम का आखिरत न मानी वो दुमरा खुहारी सला खबर मानी कि मो दुनिया खिस्ताशी दा खर्च गणी कि साहब को आखिरत में ईमान न हुई खुदा खबर होगा दोन तक कही कि दुनिया की माँ बंदी शाह जिंदगी तीरशी और मुसलमान को पदी यकीन दा पदी ईमान दा और पदा हक़त बंदी ईमान दा जिवारी दर रवाना दा अगर ये सख्त रेज दा गई पर मुड़ा पैदा करी शगी अगर रेज पर दुज़ की फरी और मेहनत कवल दी दुनिया तक मुझे गरी दे पर यू कि मुझे आगे जिंदगी दे पर अगर लो जिंदगी दे पर मुझे फरी वकू आगे दे पर मेहनत वकू आगे दे पर स्तर इस्तेमाल वकू कि मुझे दा आखिरत खिस्ताशी दे पर मुसलमान खुश कई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल जालहू दारद्वार जारी मुस्तशेली मुझे दा शेली दा हिदायत शुक्र यार दा दी खैर यार दा तो तम इख्तियार दिल कर तो मर्जी दा दी खैर पुजारी से खैर वो उम्मे इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा कब शुक्र पुजारी रवान से खैर वो उम्मे
او که نشکرۍ پر لار روان شوې بد به ومومي بد انجام به ومومي الله رب العالمین جل جلاله د دوه آیتونو تاسو ته مو ذکر کړو آیات تلاوت کړو دیتا په اول آیات کې الله رب العالمین فرمایي ومن أعرض عن ذكري شيطان ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى چا چې ښه عمل وکړو صالح عمل یې وکړو نیک عمل یې وکړو نیک عمل هغه عمل ده چې هغه په خپل عمل ټیک وي او طریقه یې ټیک وي خپل عمل مفید عمل وي افادي ولا عمل وي لکه مونځ ده زکات چاته ورکوي چاته صدقه ورکوي خیرات کوي هر څه ته شکر ده خو طریقه یې صحیح وي بې طریقې نه وي چې په داسې طریقې ویر کړي چې په هغې طریقې د شریعت طریقه ده د پیغمبر سنت طریقه ده او چې خدای په خوشحالېږي داسې طریقې باندې ویر کړي طریقه صحیح وي عمل صحیح وي په خپله سره شی صحیح وي او نیت ورکې صحیح وي چې دا نیت ورکې ریاکاري نیت ورکې نه وي چې دنیا مفاد نیت ورکې نه وي نو دا ښه عمل شو الله تعالی فرمایي چې کوم څه ښه عمل کوي که دا سړی نر وي که ښځه وي خو چې دغه نر او ښځه که نر وي که ښځه وي خو چې مؤمن وي وهو مؤمن دا مؤمن وي الله تعالی ډېر په تاکید سره فرمایي ډېر په قوت سره فرمایي الله تعالی فرمایي چې زه به د ده زندګي فلنحینه د ده زندګي به زه خامخا لامې تاکید ده نونې تاکید ده چې دا خامخا به په ده باندې زه ښه زندګي تېروم خو دا خوښ غواړي که نه غواړي آخرت خو دا ښایسته خو دنیا به ښایسته شي که تو ته په زړه کې دا وسواس ګرځي چې ما خو ډېر ښه خلک وکتو پیغمبران وو یو تاریخ مې وکتو د نیکو خلکو تاریخ مې وکتو هغو کې خو پیسې نه وي دولت یې سره نه وو پیسې یې سره نه وي تو څنګه یې چې ښه زندګي په تېرېږي او د هغې په مقابلې کې موږ بد خلک وکتو بینکونه یې پیسونه ډاک دي دولتونه یې سره ډېر دي ایسی په کمرو کې ناست دي چک چک بورډینګونه یې دي نو ته یې چې په دنیا کې چې کوم سړی د الله تعالی په لار روان شو دا به دنیا ښایسته وي آخرت به ښایسته وي نو دا آخرت خو به ښایسته وي خو دنیا کې خو ده پرې موږ پروژامونه ما بل څه ونه کتو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده امیر المؤمنین ده د مؤمنانو بادشاه ده په کپړو کې پیوندونه لګېدلي تاسو بادشاه دا حال ده نو غریب کوم حال دا د یو دنیادار سړي په زړه کې دغه سوال پیدا کېږي خدا دې خبر نه ده خبر دا دنیادار چې د پاکه زندگی د ښه زندگی دې ته نه یې چې لوی بولډینګ ده پیسې سره ډېرې دي بیماریږي به نه رنځورېږي به نه ښه زندګي ته یې چې دغه کې خوشحال وي تاسو د پیسې چیز دې پوره ګټې یې خوښۍ دې پوره ګټې که غم دې پوره ګټې یې خوښۍ دې پوره ګټې ته چې کومه ده دا ایسي یې لګوله ده د پنکي مو لګولي دا څه چیز دې پوره لګولي ارام دې پوره مو لګولي چې مو ته ارام میلاو شي چې کله دا شی ادا آرام اتنا زیات آرام
الله رب العالمین جل جلاله تو ته په فقیره کې ولګي خو ته خوان پکور ده کنه هغه په فقیره کې رضی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دا پیش کړل شو چې کته غواړي د اوهد غار به تاسو نه جوړ کړی خو خوان دی ویر نه چې مولا خپل الله سبحانه راګي چې یو وخت به ټکاله وي چې ته الله شکر ادا کړ بل وخت مې نه وي په صبر وکړه د شکر صبر ازواج مسراوي بس خو خوشی ته ګوره خبره خوشی کې ده ته لا چې زمونږ پاکه زندگی خوشاله زندگی زمونږ تیره کړه اوس زه خوشحال ده که نه دا خپله کې فرق کوونه ده تاسو به کتلي چې بادشاهان کله کله فقیران ته راشي بیا هغه چې یوازې مې تېره کړه دا مځکې مې ارام موندو دا بادشاه چې د یوازې دغه څه ارام موندو چې سره کېناستو نو د سړي کې په خپله څومره ارام وي څومره به دا خوشحال وي چې بل شی سره کېناستو هغه سره خوشحال ده چې دې نه اندازه ولګوه چې یو ځای سړی ده چې ته سره کېناستې ته زه خوشحال شوی سره تا به ویاله شوی سره غمونه دې نه سکون نه ووتونده نو چې کله دا په خپله څومره مطمئن وي څومره به دا خوشحال وي نه خو دا خو تاسو یاره نه شي که نه چې څومره خوشحال یې تکلیف چې ته راشي هغه په کې خوشحال وي تکلیف کې خوشحال ده په غم کې خوشحال ده په بیمارۍ کې خوشحال ده چې په کوم طرف یې کوي دا خوشحال ده ځکه چې د په طبیعت کې الله تعالی خوشي ولي کړه بس چې ته خوشحال شې غیائی ملنون رحمت اللہ علیہ فرمائی گرب بینے کرو فری قربرا جیف بینے بعد علی شربرا کتوری دی اللہ تعالی دی قرب اگر خوان اگر لذت اگر کرو فردی وقتو شان و شوکت وقتو بیا به د دنیا ټول لذتونه ته داسې لګي لکه مرداره کسي لکه څنګه سره ګبین وڅکي ګبین شهد د چکندر وتا ترخه لګي چکندر تریخ نه ده خوږ ده هغه ځکه تریخ ته لاګي چې د خو شای وڅکلو هغه د پیداوي ته پکا لګي یوازې موږ چا چلې ګوره نه مخکې مو ګوره خړلې و ګوره هغه چای ته پکا ولګي دي موږ چې چای کې شکر نشته پکا دي خلکو ته وی چې چای کې شکر شته ده پکا نه دي خو ته ګوره خړلې ده ګوي نه بعد چای پکا لګي چې کله ته د الله رب العالمین دی قرب مزه دی الله تعالی دی قرب خوان دی الله تعالی دی دین خوان ورڅکي بیا ته د دنیا لذتونه زهر غني لاګي څنګه ته می کړه داسې ته لاګي خبیب رضی الله عنه یو صحابي ده هغه کفار ونیولو هغه خپل بدل په غنلو چې کله غزا کوي خو ټول سره مرید نه نو چې کله هغه په ګیره کې راغلو بیا هغه خپل دشمنانو تلاش ته راغلو چې دشمن تلاش ته ویشي یو خدای چې اومه جګړه یو داسې دشمن دی چې ته قتل کړی ته وروري قتل کړی دي ته تر ځای قتل کړی بیا ته هغه په شو باندې خپل سجدات سموته راکې اسه موږ کوم ظلم کوي چې کله هغه شهید کولو چې دواره کو ته نفل کوم دواره کو ته نفل ونیولو دواره کو ته ودرېدو لاندې نفلونه وکړو ډېر ورځې نه وکړو وی دا ورځې نفلونه مې ځکه نه وکړو چې چاته په کې دا خیال ویشي چې دا دی
د خپل مرګ کې تخیر غواړي چې ما کله د نور وروسته شي نه چې د مرګ وروسته شي. نو چې کله بیا هغه په سولې کولو نو هغه اشعار ویلو یک دوه دغه دي فلست بالحين اقتل مسلما على أي جنب مسرعي فلست بالحين أقتل مسلما على أي جنب مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوسال مشلب ممزعي. یای چې کله زه مسلمان مړېږم که نه د دې دا فکر نشته چې په کوم طرف پرېوته را غم ما کوه. داسې خوند دی چې د خدای په لارې کې شهید کېږي مسلمان مړېږي دا داسې خوند ده چې په کوم طرف پرېوته مو هېڅ فکر نشته. على أي جنب مسرعي په کوم اړخ باندې پرېوته که په ښي طرف پرېوته که په کیڼ طرف پرېوته دا خبره ده. دا مرګ دا یې زما د الله رب العالمین په لارې کې ده که خدای خوښه شي زما په یو اندام کې برکات واچوي. صحابه کرامو د دین نه پوره دنیا الله رب العالمین ورته هدایت وکړو څومره برکات حاصل شو خلکو ته. دا هغه ټایم دا چې کوم سولې ټایم ده هغه ټایم ده چې د مرګ ټایم ده خوشحال ده حشاش بشاش ده. چا ته ویلو خو بیا ته خبرې موږ ته پوس کوو ته خو دا پسند کوي چې تا په ځای د پیغمبر علیه السلام وه څه د خلاص شوه دوی چې اوس خو به دلته مصیبت رسېدلی دا اوس یې چې لکه څنګه نن سبا چې خال د پرټۍ ولا ونې وله شي بیا هغه خو چونکې دنیا دې پوره وي هغه چې خدای مخ ورکب وشي بیا واز جاړه سره وکړي نو چې ته څه خیال ده هغه ته وایي چې په الله مې دا قسم وي چې زه په دې خبرې باندې خلاصېږم چې د پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم په پښې کې د زغا موت شي زغا موت د خپل سولې قبوله ده نه دی پیغمبر سم زغا په خو کې خوند شته که نشته خوند شته مرګ کې خوند ده. ایوار نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم په جنگ احزاب کې کودئی کوله نه کودئی دې پوره کوله چې دشمن فوجونه دغه اسپې دلې په لروانه وړي مخکې خو جزونه ونه چې په وبورکو خدای وسپې وي خرو وشانو نو غایو منصوبه برابر کړی و ټولو ته لګیاو صحابه کرام د ګدئی کوله ځکه د غزوه خندق ته یې خندق کډې ته یې کډې وسلې چې دشمن فوجونه دالي په روانه وړي مخکې تیاری ته کوله چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکتل مسلمان حالات وکتلو په ګېډه باندې کونی تړلی وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارکه ګېډه مبارکه په دمه ګډونه پراته وو چې مې په مټ باندې روانې کړې ځکه روانو چې کله حالت وګټو چې غریب چې کله نشته دا او به نشته دي په تکلیف کې دي نو به اختیار دی الله رب العالمین جل جلاله دغه دعاګانې ووته دعا داسې وکړه الله تعالى وينه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة يا الله زندگی خود آخرت زندگی ده دنیا څه ده دنیا تانګه ده دوی دې تیره وشي دنیا ویل دي کجیل تلوړلې د تکلیف دې من راغلو خود ویل دي چې به مرشي یا بلمداد پورشي چې مرشي تکلیف دې ختم شو زمداد پورشي بیا تکلیف ختم شو دا تکلیف
د دنیا تکلیف یا دنیا زندګۍ د خوښۍ څه خوښي ده موږ مخکې د موږ په نږدې وخت کې ایوب دنیا راوړلو بادشاه و جلاک یې پسې راوړلو بادشاه و چې کابل کې نه مخکې څوک و سکندر میرزا نامه یې وه هغه لاړو مړ شو بیا بټو پسې مړ شولو بیا بېنظیر پسې مړه شوله ډېر خلک داسې تیره روان د پسې دا مړه پاکستان بادشاهانو خبره کوم فیصل مړ شولو شهید شولو دا ډېر خلک مخکې بادشاهان لاړلو خو ځان سره یې نه بادشاهي وله کابر ته نه یې ځان سره دولت یوړو دولت یې زه کې پاتې شو بنګلې زه کې پاتې شوې کابر کې دوه که څه ښه عمل کړی هغه به یې اوس مقرر شي او که بد عمل یې کړی پیسې پټې کړي غلې یې کړي حکومتي شیونه یې والي اوس به خپل عذاب یې ته میلوي شي د دنیا څه خوند ده څه یې تکلیف ده نه یې تکلیف ده نه یې خوند ده ټایم یې نشته دلته ټایم دی الله ځکه الله نبي کریم صلی دعا وکړه چې یا رب العالمین د دنیا زندګي خو زندګي نه ده زندګي خو د آخرت زندګي ده د انصارو وبښي د مهاجرو وبښي د مدینې منورې والا وبښي د مکې مکرمې او جمعو سره رغل دغه وبښي ټول وبښي شام سره هجرت کړی ده چې کله دا اشعار یې ویلو صحابه کرام پوه شو چې دا خو د شام موږ ته وکړه خو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته لکه ډېر بد رسته وایي د موږ ګېډې باندې کوڼې تړلې دي د لوږې نه موږ تکلیف کیو لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ورته وشولو ډېر نو صحابه کرام یې ته خپل د زړه حالت وښیلو چې موږ څومره خوشحال څومره یو موږ له خو تپوس وکړه چې تاسو څنګه خوشحال یې که خفه یې وږي خو یې خوشحال یې که خفه یې غمجن یې که خوشحال یې څنګه یې نو هغوی ته په د خپل په دغه د اشعارو په جواب کې ورته ویلو عجیبه جواب یې ورکړو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا دا ټول شعرونه امام بخاري رحمه الله نقل کړي په خپل کتاب کې موږ هغه خلک یو چې محمد صلی الله علیه وسلم په لاس مو بیعت کړی ده او هغه خوند مو موندلی ده هغه خوند دغه لوږه دا تنده په دې موږ یې چې دا همیشه چې موږ ژوندي وو چې څو پرې موږ ژوندي وو موږ به جهاد کوو تاسو وایئ نحن الذين بايعوا محمدا تاسو کلمه خیر نه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو داسې وایئ چې پیغمبر سره بیعت وکړلو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا موږ په دې سره بیعت کړی چې څوک به ژوندي وو مجاهد وکړو دا وجه دا موږ ته خوند راکوي دا خوند شاید زه خوشحال وي زه بیا خو ګناواري بیا خوشحالي تاسو ته مو دا خبره دې پر وکړه چې کوم سړي په الله باندې ایمان وي ښه عمل جاري اختیار کړل هغه ته الله رب العالمین په ځکه داسې سکون واچوي داسې دولت ته خدای نصیب کړي ځکه چې دا داسې خوشحال وي داسې نه خلک یې د غمجان ده هغه ته چې مونږ خبر نه یې زه په اطلاسو کې پټ نه ظاهر لباس مې ما کسه ظاهر لباس مې پیوندونه غوښتي پوسه نه خو نه په اطلاسو کې پټ اطلاسو کې یو سړی ایمینیو هسې مثال خبره کوم هغه ته حکومت پټه غېږ کې ویلي چې تو جیل ته چا ودرېږي دی بیا تو زه لاس کوله وزیر ګڼم لاس کوله وزیر هغه یې جیل ته چې واچولو خلکو ته عذر کولو چې را پوښتنه خو ډېر تکلیف کې ده غریب جیل کې ده هغه یې ته تاسو څه خبر یې د جیل کې چې کوم خوند ده هغه ته خو څه خبر یې که نه که څه ده هغه خو به صحیح ده که نه مو ته خو به صحیح ملوي وروسته درنګته د مؤمن سړي چې کله په الله ایمان راوړلو د نظیر په آخرت ولګېږي دنیا شي ته به نه کسي هغه د دنیا د آخرت د مزو د وجې نه ده ته دا شیونه دا خوند ورکوي
رابعه بصریه رحمه الله تعالی بیمار زر پریوته په تندي کې زخم وشو وینه روانه شوه په خندا شوله چا یې ته ویلو چې ته خو خام دی په خندا شوله وی چې مو کله وی چې د پریوته چې کله زه خوش وله خوشو تیر ته جنت غذای مخته راغلو چې په د خوږو باندې کوم ځای جنت کې کوم ځای ملویږي چې هغه مې وکتو هغې خوند په خندا شو که سا کور نه وتله ده د خپل کور نه ووتو د سره جوب کې یوه روپۍ نشته ده ښځې پې غوره ویر کړو چې کور کې ناست دي لنګي دي نیولي دي پسې که نه یوه پیسه نه ګټي هغه یې چې نشته شته نه لاس مې نه لګېږي ډېرې ته سپکه سپوره راوړله بار ووتو بس شوپ مې لاړ شو لارې کې وګې څه کوې غوسه یې ته وکړه بس ساري ناست یو چکپړې یې ته خلاصه کړه پر مخ یې وولو ساري وګډېدو وینه خو په د بل لاس کې $1,00,000 ویر کړو دا به څنګه یې چربون دی چکپړه خو بله وکړم وته مؤمن مزیدي خو ولې چې مؤمن خوشې که نه چې وي خو که نه دا خو نه چې درویغ خو نه کوي که نه موږ خدای الله تعالی سره معاملات درویغو کړي ده که بیعت کوو دې پوره کوو خپل اصلاح دې پوره نه کوو پیرې دې پوره کوو چې پیر به کله جوړېږي هغه خدای یار چې من روان یا خدای دې پوره نه روان په هغه دنیا دې پوره رواني نو موږ څنګه به مزه ملوي نه ملوي موږ غلط رواني موږ نیت غلط تاسو مو یې و چې ښه عمل او ښه نیت شي وکړي په ښه نیت په ښې طریقې ښه نیت ښه طریقې او هغه مؤمن او ایماندار ولې دا مزې شته که داسې مزې نشته چې ته وایې چې بس په خولې باندې زیر ښه عمل کوه نه نیت یې نه خراب ته ویل کړي نه دا خو یې د دنیا شوله دنیا کې مزې مومي چې کله قبر ته چې کله مړېږي بیا یې ته خدای پوښتې يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفس مطمئنة په دین مطمئن وي په ایمان مطمئن وي د الله تعالی په احکاماتو مطمئن وي سیخ پر روان وي ارجعي الى ربك راضية مرضية خپل رب طرف ته روان شه داسې حال کې چې ته د الله نه راضي او ته نه الله راضي ده فادخلي في عبادي ما بندگانو کې نه وځه شیطان بندگانو کې نه فادخلي في عبادي ما بندگانو کې شامل شه وادخلي جنة جنت کې داخل شه دا د مرګ ټایم ده چې کله قبر ته نوځي قبر ته ویر شي بعض روایتونه معلومیږي چې دا سړی چې کله قبر ته راشي نو ته به داسې ټایم لګي لکه مازدیګر ټایم ده چې کوم ټایم کې مړ شو کوم ټایم کې شاخ شو ده ته به داسې خپل ځان لګي لکه د مازدیګر ټایم ده چې کله فرشتې ته راشي نو دا به زه کېږي کلمون مزه ټایم ده زموږ نه وختي چې کوم سړی چې لمونځ ډېر شوقین وي هغه ته چې مخ ته راشي بیا هغه ډېر هغه چې ګنې مخ نه مې غړېدله ځکه چې خپل مزه کې مې فرق تاثیر رسي نبي کریم صلی الله علیه وسلم بو مبارک عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې کله به اذان وشو د پیغمبر سم به داسې لګېدل لکه ساعت کوټ فوک پیژني نه سره داسې به رنګ تغییر شو الله ودا رواني لأن صلاح څه پیغام راغی نو چې کله تاسو هلته ورشئ د وخت مازدیګر لګي نو چې فرشتې ته وایي چې رب دې ته دوی دعوني وصلي مو پرېږدئ لمونځ کوم تاسو څه کوئ سړی پوه زه په خپل ویرخته زه په خپل ویرخته ما لمونځ پیل وکړ دعوني وصلي مو پرېږدئ چې زه لمونځ وکړم هغه چې تاسو تپوس کوئ هغه چې کله خدای دی
دا د قبر ده اخرت خو اخرت خپل ځای ده او دې په مقابله کې کته بدل اختیار کړي بیا ځان پوي کړه الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى چا چې مو د نصیحت نه مخ واړولو ما کوم احکامات ورستولي او هغه احکامات نه مخ واړولو مو ته هدایت کړی او دغه هدایت باندې په دنیا کې عمل کوه هغه نه مخ واړولو فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى زندگی به پتانګه کته یې چا خبرني وو کې نوستا هغه پیسې کې نوستا ته نه خبر نه یې ابل خبره مو ته وکړه خو ته وکړه او زبلا وګوره دا په ظاهر کې خوشحال ده خو نه خبر ساته نه خبر زوی نه خبر لکه چې مستهار خلق هر قسم خلق ارتي ولرته یې چې دا مسله مې ده دا تکلیف کې وګورئ ته څه تکلیف ده پیسې نشته واسه به پیسو نه مړ پیسې ډېرې دي بس نه وسو په کپړو کې وسو نه او چې خدای دې په کپړو کې دی نو زته دولت ته کله خلاص واش دغینه دولتمند ته وګورئ ته سوال ده خپل بچو ته ویشه کسان ملګا چې ته چې کله خوب کوي پتی خوب کوي هغه به ته وایي ستنه ته وایي ستنه یا ستنه ته وایي یا د ګلره کې هغه ولا خوب چې خوب تی نه سره ټیکاره دې څه ده د تاسو د سبي د پښېمې ټیم کې چې کوی چولې خړای کنه دا چې پارام د چول نه ملي یو نه ته چولو کې کوم خوان ده ته ویښه هغه ته وسونه لول دی وتا کنه هغه خپل نشي نه کولای تاسو په کتلې چې دی خو کې به چک شو په هم کا کړ دی خو تاسو نه خبر نه پیسې پوس پری دي پوس نه پوس پری دي عذاب ورکړي الله تعالی فرمایي جل جلاله فرمایي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهم كافرون الله تعالى فرمي چې دغه مالونه دغه اولادونه ته په تعجب کې نه غږی چې وا د خدا سي مړ دي داسې په مذوب وشتي الله لا داسې نه ده مولا ته پوس وکړي خدای زه د خلوت نه خبر یم زه زون نه خبر یم الله تعالی فرمایي چې خدا غوړي چې دوته په دغه اولادونو کې په دغه دولتونو کې عذاب ورکړي په دنیا کې په دوه کې عذاب ورکړي الله تعالی خوشحال نه ده خپه ده تاسو میزاک کتله میزاک کله چې تاسو میزاک نیسئ کپړې ته خرابې کړي مونږ کتابونه خپلې ده مو ته خپل پکې یې و سګیر وکړو به مې ته پاته وشهله کوی کې واپس شو دي ته تړلې ده شاپ شو ده ته په فضا په شو ده میزاک ته خوشا یې شي ده میزاک ته سرکه والی یې شي ده پنجرې کې ورته ټماټر دی ورته یې څومره خوشې نه ته یې شي ورته په شو یې چې ته څنګه دوستي ده دا څنګه یری ده زه خپل یم زه فدار یم چې منګور روشي مو ته تندا شوم کړی میزاک زخره وته چې ته کور دروان چې تو تکلیف ورنه کی او ته یو ورته جو ګره میزاک ورنه وته د پنجرې ته دې ته سدا چې خوشاله ته یې شي دا ته سرکاري وته یې چې ته د خوان شي ټول میزاک ته ورته یې شي چې ستانه ته پښو ته پویا نه حساب وکړه دې دغه دغه نه ده په دې تاسو خوان شي کې دا یو ګرځراوت یې کته وځي بیا تاسو کسه چې کله
خپل څو خپلې وینه وکړي که نه بیا کله بار چې وځي بیا لار نه مومي بیا پلار هغه سړی راشي مالک راشي هغه باید وبسي بیا چې تیل په وړو سر تیل که څه په وکړ هغه پریشان وي کله داسې منډې وایي کله داسې منډې وایي خلک یې چې سره پرته دي سره غوښه سره پرته ده ټماټر سره پرته دي د منډې ویلې وایي دا یو لري دا خلک چې د کوم دولتونه سره دي بنګلې سره دي او خدای سره نشته څوک سره نشته الله سره نشته بدل کې دا داسې په دغه پنجره کې منډې وایي داسې پریشانه داسې غمجن الله اکبر موږ کله یونیفورم ته وجوړي صرف بس هلاک شو وایي بس خدای په متوجه شي به نه هلاک کېږي خدای په متوجه شي چا په متوجه شي الله تعالی الله تعالی زندگی بھی تانگ کو مول بھی سراوی دولت بھی سراوی غمجان بھی ونحشر یوم القیامت اعما وہ قیامت کی برون چنگی ہے قیامت او چې کله ته مار روان شو مار ته مې شو هغه خو چې تا فرشتي ته راغلي اسلامي او ته چې ته خدای رضی ته خدای رضی بشي مبارکه ورکولي بشارت ورکول ته ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله تعالی فرمی چې تکل هغه وخت کې وګوري ظالمان چې په دغه غرور شوی د اخیری ټیم وي دغه ټیم کې ته چې ګوري دغه عذاب فرشتو داسې رسونه ته نیولې وي چې اخرجوا انفسکم د خپل نفسونه درو لکه څنګه سره پولیس پسې راشي فوج پسې راشي د غال عنایت کوټینه وتلې مې دي جوړو ده اوس پاته ولګي دا داسې ته الله مو ساتي یاره ته مو ساتي موږ ټول ګناه غوړي ته چې روزه خپل نفس روپه سره نن به ته هغه سپک عذاب ذلیل عذاب ذلیل شي کې داسې عذاب ته مومي په شي باندې ته په خپل نه حق خبرې کړلې او ته دې الله تعالی دې آیتونه سرتبی کوله سرکشی دی کوله د الله تعالی حکم دی نه منلو او سر وو دروش دای ان ټیم کې دا فرشتي وای دوبته الله تعالی قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت اے دی موربا مو واپس کې دنیا ته زه اوس پوه شو بیا به داسې غلطي نه کوم چې مو څه پرېږدلي دي په دنیا کې پټا مې پرېږدله ده پیسې مې پرېږدلي دي کارونه مې پرېږدلي دي زه به اوس د خیر خبرې کوم خیر کارونه به کوم ته اوس مو پرېږده زه مې واپس کړه بیا هم یو ځل هم وګوره بیا که نه الله تعالی چې مو کتلی ډېر مې وکتې الله تعالی فرمي کله هرګز داسې نه ده داسې الله تعالی نه کوي دا یو دستور نه ده د مورګې نه چې دنیا کې ته راشي بیا ته بیا واپسي د دې مورګې ته بیا واپسي نشته شته چې د پلار شانه یو ځلې مورګې ته راغلی بیا د مورګې ګډې نه پلار شاته تلل نشته دي د دنیا ګېډ نه چې کله ځې لاړې د قبر ګېډې ته بیا د قبر ګېډ نه بیا دنیا ته تلل نشته دي کله انها کلمة هو قائلها دا یوه خبره چې دی وکړي ځکه هرمون په خپل کې راشي که څه کار وشي خو چیز نه راسي او چې کله قبر ته لاړ شي بیا ځکه بیا د عذاب فرشتې په لګیا وي الله رب العالمین جل جلاله د موږ ته خپل محبت نصیب کړي خدای موږ ته خپل تعلق نصیب کړي محترمو دا لرغن زندګي ده که تاسو غواړئ چې موږ دنیا ښایسته شي د موږ آخرت ښایسته شي یک یوه لار تاسو ته ده بله لار تاسو سره نشته یک یوه لار ده چې خپل رب په متوجه شئ خپل رب رضا کې خپل رب دین باندې موږ ولګئ مضبوط شي باندې او دغه میاشت د تاسو دین باندې مضبوطول دپاره یو هم کورس ده یو هم نصاب ده دې کوشش وکړئ
کدی کې تاسو دغه میاشت مشاتیره کا د الله رب العالمین په عبادت مو تیره کا د بندګۍ مو تیره کا سترګو حفاظت مو وکړو د ژبو حفاظت مو وکړو د غوږونو حفاظت مو وکړو د لاسونو حفاظت مو وکړو د پښو حفاظت مو وکړو د پښو منځ کې شرمګاه دوه حفاظت مو وکړو د ګېډې حفاظت مو وکړو چې ګېډې ته څه فایده شوی هغې حفاظت مو وکړو تاسو په دغه میاشت پوره په کنټرول تېره کړه پوره په باندې مو تېره کړه انشاءالله تاسو به ته مخته الله رب العالمین تاسو ته تقوا نصیب کړي بیا به تاسو سره ولګېږئ بیا به چې کوم تاسو دنیا ښایسته شي آخرت به ښایسته شي الله ته موږ خپل ته مو دعا وکړئ خدای مو معاف کړي ته خپل رضا نصیب کړي خدای موږ خپل سیور قوي تعلق نصیب کړي دغه جامع کې د شرع مطابق چې احتیاجات یې پوره کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین